बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको ज़यम काशिफुद्दीन सैयद और तासु गोरे पख्तून डिजिटल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा पखाने रुकन सूबाई असम्बली आयशा बानो मुंसरा प्रोग्राम की शरीक दा आयशा भी तासु तहार कले अस्सलाम वालेकुम जी। तो तहरीक इंसाफ तासु डेर मुतहर्रिक रहनुमाए पार्लियामेंट मेंबर पातिशवे सूबाई असम्बली दगा शांत पाठे मामला तो कि हम तासु इन पाती है ते वक्त द मुल्क च कम सूरत हाल ले बिया पतेर तेर जमुंग द सूबे च कम सूरत हाल ले सगणे तासो पार्टी क़यादत सगूरी दी सूबे मामला तो तासो बतौर अहम रहनुमा द सूबे दे सूरत हाल तपकम नजर गोरे गोरे खबर अदा ته چې اول کوټول کې اول نن سبا چې زمونږ یو کرنٹ یو ایشو دی هغه د لا اینڈ اورډر جی سچويشن بالکل ټیک تا کنه هغه د دهشتګردي چې کم یو ویو دی هغه زمونږ د پاره ما په خیال کې دیٹ از آر میجر کنسرن ځکه چې تاسو په ملک کې دهشتګردي یو صوبې کې لګیا یا یو علاقې کې لګیا وي د خلکو روزګار هغه سره افیکټ کیږي د خلکو ډے ټو ډے لایف چې کم دی هغه افیکټ کیږي د خلکو ډیر مطلب نه تاسو انویسټرز تاسو که سوچو کې نو زمونږ په دې صوبه کې که تاسو انویسټر اټریکټ کول غواړي نو هغه به تاسو څنګه اټریکټ کوي چې تاسو په ملک کې تاسو په صوبه کې انسرجنسیز لګیا ده دهشتګردي لګیا ده دماکې لګیا دي پرون شپې په لکی مروت کې دومره غټه حادثه شوې ده دومره وکسان په یو ټایم کې شهید شوي دي هر ورځې دا د یو ورځې خبره نه ده دا د ورځې وایي چې دوه درې داسې بریکینګ نیوز راځي اینډ بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ پاکستانی نیشن چې کوم دی چې هغه مونږ 10 کاله مخکې چې کوم دهشتګردي یو ویو تیر کړی و مونږ بیا په هغې کې دننه شو د 10 کاله مخکې هم مونږ دا تیر کړلو د دغې صوبې سختي تیره کړله او اوس بیا د دومره کاله پس دوباره چې کوم دی که نه همدغه صوبه او بلوچستان دا دوه صوبې دي چې دا اثر هغه کې اثر دوی باندې اثر راځي لګیا دی نو خبره دا ده چې ایٹ د مومنټ خو زمونږ ما په خیال کې زیات چې کم کنسرنز دي هغه د صوبې د دهشتګردي دي بیا خامخا چې زمونږ صوبې کې زمونږ دا دریم زمونږ حکومت دی دریم ځل دی زمونږ خامخا پرفارمنس باندې هم سوال اوچتېږي به پرفارمنس باندې هم تپوس پکېږي به الحمدلله زمونږ د هر څه باوجود د انسرجنسیز باوجود د فاینانشل لیمیټیشن باوجود د تاسو ته پته ده چې اس آی اف سی د خپل چې کوم زمونږ کمټمنټ کړی و د مرجر نه پس چې مونږ به خپل شیر چې کوم دی 100 ارب د هر کال والا به د اس آی اف سی چې کوم شیر به جوړېدلو د صوبې دپاره ځکه چې دا چې کوم ډسټرکټس مرجر شوي و دې کې زمونږ سره فیډرل حکومت دا کمټمنٹ کړی و چې مونږ به هم دې کې برخه به اچو به نو تاسو سوچو کوئ چې داسې تقریبا 7 ما په خیال کې ډسټرکټس دي د مرجډ ډسټرکټس چې کوم دي نو د دې 7 ډسټرکټس د دې انفراستراکچر په دهشتګردي کې ختم بیا د دهشتګردي نه پس بیا چې کله د وار اون ټیرر دی او بیا د ضربې هغه دی دا چې کوم د اپریشنز کم شوي وو میجر اپریشنز کم شوي وو په دې میجر اپریشنز کې په دې هر څه کې د هلته انفراستراکچر ختم هلته سکولونه په بد حالونه سړکونه په بد حالونه نو صوبې دپاره چیلنجز خو شته چیلنجز د ګورې ځکه چې تاسو سره به پیسه وي نو تاسو به خو داسې حالاتو کې چې صوبې ته دومره چیلنجز رامخه دي په هغې کې د صوبې قیادت بدلول تاسو څه ګڼئ دا یو دانشمندانه فیصله نو ګوري دا خو د خان صاحب فیصله ده چې خان صاحب مخکې علي امین صاحب راوستلی و هغه هم د خان صاحب فیصله به د هر یو پارټي اوس تاسو د گورنر بدل کړلو د سند والا نو دا د پارټي بس هغې فیصله ده هغې خپلو کې یو کمټمنټ دی خپلو کې الحاق دی هغې مرضي ده چې کم مخکې راولي څوک شاته کوي دا خو آی تھنک اټ هز ګاټ نتھنګ ټو ډو ود رننګ پروونس د مطلب بس په رننګ کې څه چیلنجز دي هغه هم زمونږ د پارټي دی دا هم زمونږ د پارټي څه بدلون راغی د علي امین خان تلو سره سهیل افریدي صاحب ګوري هغه لایک آی سیډ مونږ ته په هغې باندې ساغه نو چې خان صاحب کله وایي چې بدل کې نو بس خان صاحب فیصله به بدل شو او دا بل سهیل صاحب چې کم راغللو سی ایم صاحب چې کم راغللو یو دی کې چینج چې کم راغللو هغه دا دی چې پارټي لږ شانتې لکه وایي که نه چې لږ سکیټرډ کېدله لګیا وه او سهیل صاحب راتللو نه پس چې کم دی که نه یو دا شی وشو چې پارټي بیا دوباره هغه وایي چې اتفاق زمونږ په پارټي کې بیا راللو زمونږ پارټي کې یونټي رالاله او دا ډېره غټه خبره ده چې پارټي بیا دوباره په یو پیج باندې شوه لږ شانتې چیلنجز او لږ شانتې ډفرنسز راغلی وو په شاتني ټینیور کې د سی ایم صاحب په ټینیور کې نور باقي چې کم دی نو لکه دا چیلنجز دي دا زموږ د صوبې د خان صاحب د رهایت تحریک موږ مخکې کتل د علي امین صاحب دور کې چې اسلام آباد ته احتجاج دلته احتجاج اوس هغه احتجاجونه داسې ډېر په نظر نه راځي یو څو احتجاجونه وشو هغه هم د ثوابې تر حدودو پورې وشو ګورې خبره دا ده چې زمونږ دیر آر 2-3 وایي که نه چې 2-3 شیزونه دي چې په کم بندې به مو د خان صاحب رهایي ممکنه ده که نه ګورې ایز ا نارمل ایوریج یو سټیزن ستاسو اولنۍ لاره چې کومه ده هغه د عدالت
نو تاسو ته لګي چې 26وی ترمیم نه پس او د 27وی ترمیم نه پس عدالت دونه انډیپندنٹ دی که تاسو وګورئ چې دا یو نیم کال وشو د خان صاحب د القادر ټرست ول چې کوم کیس دی هغه نه لګېدلو او راضي او کله نن پروسیکیوټر نشته نن دا نشته دا نن نائب بل کس نشته دا نن دا نشته دا نو دا خو کېږي تقریبا یو نیم کال وشو کیس نه لګیا دی نو خبره دا ده چې زمونږ خو ایز ا نارمل ایوریج سټیزن که تاسو یو عام انسان سوچ کوئ دا خو بیا هم د صوبې د یو ملک پرایم منسټر پاتې شوی دی یو ملک والا د وایي که نه چې یو پریویلیج هغې ته دی چې هغه پرایم منسټر وی آر ناٹ آسکینګ چې تاسو موږ سره د کوټس عدالتونه څه فیور وکړي بالکل نه غواړو دا خو کم از کم عدالت کې د پروسیډینګز خو روان شي که نه یو پروسیډینګز روانېدل یو عدالت کې دویمه خبره دا ده چې دوی باندې چې کوم کیسونه جوړ شوي دي تاسو ته پته ده موږ ټولو ته پته ده چې هغه یو سیاسي انتقام دی د یو وایي که نه چې پولیټیکل وکټمایزیشن دی چې هغه روان دی یو کیس ختمیږي 15 په نوره جوړ شي 15 ختمیږي 6 په نوره جوړ شي نو دا خو به روان وي دا خو به کېږي سونه چې پاتې د پارټي والا ده نو پارټي کا چې مونږ ته لیډرشپ ووایي چې جی نن اتل دي د تاسو ته دا ګارنټیډ وایم چې زمونږ ورکر ښه ټرینډ دی او ښه پوه دی که هغه مونږ ته نن هم ووایي چې جی نن وتل دي نو وځو به که هغې وایي چې سبا اتل دي سبا به مونږ وځو نو ایجوټیشن مونږ سره 2-3 لارې دي یو کوټس دي او یو ایجوټیشن دی دا دوه زمونږ وایي که نه چې کوم مونږ ته آئین په مطابق او وایي چې لا په مطابق پیسفل ایجوټیشن یا پروټیسټ کول دا زمونږ رائټ دی بس دا دواړه مونږ سره آپشنز دي نور تاسو ماته وایي چې په پاکستان کې څه آپشن مونږ سره پاتې کېږي تاسو نه ګڼئ چې کارکن هغه غیر مطمئن دی یو کنفیوز دی یو طرف ته د علیمه خان بی کال راځي بل طرف ته د پارټۍ د مرکزی قیادت کال راځي د محمود خان او محمود خان جزایي صاحب سره د فیصلو اختیار دی بل طرف ته د صوبایي حکومت نه علیمه خان بی لزر کسان پارټي بالکل هم نه ده کنفیوزډ دا یو وایي که نه چې یو نریټیو جوړېدلو کوشش ضرور کېږي په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې او بار بار دا خبره هغه کېږي چې څه په طریقې باندې ورکرز لږ ډسکریج کړو چې ووایي چې جی اوهو جی په پارټي کې ډفرنسز دي بالکل نشته ډفرنسز علیمه هم په موږ دپاره ډېره ریسپیکټیبل ده خان صاحب خور ده د خان صاحب فیملی ده تاسو ماته ووایي چې د خان صاحب د فیملی نه زیات تکلیف به د خان صاحب چا وي خپل امیجیټ فیملی وي کنه خپل اولاد خپل خويندرونه خپل وایف خپل فیملی دا امیجیټ فیملی دا هغه ایز ا سسټر خپل وایي چې کنسرنز دي دیر ورډ د خان صاحب د سترګې د بینایي تاسو ته پته ده مونږ ته دا نه پته لګیا دی ریپورت یو راځي او خان صاحب چې کله خپل بشرا بیبي سره ملاقات شوی او پاغي کې هغه خپل کنسرنز هغه کړی دي چې زما سترګې ټیک نه ده او چې کله شاته روزو کې خپل هغه سره ملاقات شوی او دی دا بار وینا کوي چې زما سترګې ټیک نه ده نو خبره دا ده چې د بشرا بیبي د علیمه اپا مونږ د پاره ډیر ریسپیکټیبل ده دیر از نو کنفیوژن پارټي کا وای مونږ بم اوزو کا خان صاحب وای نو مونږ به بیا موزو ځکه چې زموږ سره بل لار نه د پاتې که مونږ ته عدالتونه انصاف راکړي نو بس بیا خو ټیک ده بس بیا به مونږ په کوټس کې صرف دغه کوو خو تاسو ته لګي چې شاته د 3 کاله کې مونږ ته په عدالتونو کې څه طریقې باندې انصاف ملاو شوی دی یو عدت کیس راللو دومره اوچلاو کړلو دومره بېزتي زه وایم چې په پاکستان کې څه په پوره دنیا په مسلمان ملکونو کې به چېرته د عدت کیس په شان د یو بېزتي والا یو کیس به چېرته نه راغلی چې څومره انسلټنګ د یو ښځې ذات باندې څومره انسلټنګ یو طریقې باندې هغه اوچلاو شو شو ختم شو نو خبره دا ده چې دا مونږ چېرته لاړ شو تاسو ماته دا ووایئ چې چلو مونږ ستاسو نه تپوس کوو آی هیو ا کوېسچن فار یو چې تاسو په حساب باندې که سبا تاسو د عمران خان فیملی یې یا عمران خان په خپله تاسو یې یا تاسو مطلب د عمران خان سپورټر یې تاسو ماته څه سجیسټ کوئ چې څه کول پکار دي دا هدف علیمه خان وي چې د 5000 او د 10000 دا هدف ورکړي دا ولې نه پوره کیږي نو ګورې هغه خو څه خبره نه ده هغه خو ګورې هغه خو که خلک راضي ګورې خبره دا ده چې هغې چې ورکي چې څوک خلک راتلی شي هغه ټایم کې ځان ورسوي ستاسو کتلی دي هره ورځ په اډیالۍ کې خلک ناست دي دا څه دي دا د څوک دي دا د هغه د پارټي ورکرز دي هغه د پارټي سپورټرز دي هغه د پارټي لیډرشپ دی چې هغې په صرف او صرف د بشرا ګورې د خان صاحب د خویندو تقریبا 3 میاشتو نه زیات شو ما په خیال کې اکتوبر کې لاست ملاقات شوی یا ما په خیال کې 3 میاشتې وشوې چې د خان صاحب د خپل خویندو سره ملاقات نه کیږي وکیل سره ملاقات نه کیږي مالک سره ملاقات نه کیږي نو ما ته تاسو وایي چې what else can we do that is the only option دا خو ډېرې وړې خبرې دي چې هغې 10 وویل او 10 نه راغل 15 راغل او 15 نه راغل 2 راغل سو وټ خو خلک راوځي هر ورځ راوځي هر ځل باندې راوځي او هر ځل مخکې نه زیات راوځي تاسو د پی ټی آی د ورکرز او د سپورټرز مورال نشي ډاون کولی سو کم دا زه تاسو ته ګارنټیډ وایم
د پارټي ورکرز او سپورټرز چې کوم مورال دی کنه هغه نه ډاون کیږي هغه اوس هم هماغسې دي انټیکټ دي او چې څنګه مونږ ته هغه کیږي تاسو به ګورئ مخکې نه به زیات خلک راوځي به د صوبې معاملات چې موږ وګورو تاسو د سکیورټي خبر وکړه دهشتګردۍ خبر وکړه بل طرف ته ګرانی ده بل طرف ته ګورو موږ عالمي چې کوم چیلنجز پاکستان ته راپېښ دي یو طرف ته د افغانستان سره چې کوم معاملات روان دي او د عزب للحق په نوم باندې چې کوم اپریشن الته روان دی بل طرف ته په ګلف کې چې کوم صورتحال روان دی تاسو نه ګڼئ چې په دې وخت کې پاکستان سیاسي قیادت ته د یووالي ضرورت دی ګوره یووالي ضرورت خو څنګه یووالي ضرورت مطلب تاسو ته ماته دا ووایي چې کله د فارن پالیسي چې کله تاسو هغه کوئ نو دې کې تاسو ته لیکي چې پاکستان د تحریک انصاف په د ملک ټولو کې لویه پارټي ده د 180 سیټونه ګټلي دي تاسو ته لیکي چې زموږ پالیسي آزاده پالیسي ده دا پارټیانې دي نه تپوس کیږي چې موږ دا ډیسیژن اخلو لګیو موږ کم ملک سره کینو موږ کم ملک سره پیکټ کو موږ کم ملک سره روان یو دوستی کو کم سره کینو کم سره پاسو تاسو ته نه لګي چې د فارن پالیسي زموږ په دې بند کمرو کې فیصله کیږي نو تاسو په هغه ټایم کې تاسو دا پارټي نه یادېږي چې دا د دې ټولو کې زیات سټرنث په پارلیمنت کې ناسته ټولو کې زیات سټرنث تاسو صوبې حکومت د پروونس والا په دې کې ناسته ډیسیژنز په بند کمرو کې کیږي اف یو ار ناٹ انکلوډینګ اس وای ډو یو ایکسپیکټ اس چې به مونږه بالکل پاکستان نه مخکې اسم نشته دا اول پاکستان دی بیا نه پس عائشہ بانو دا او نه پس بیا تاسو یو بل څوک دی پاکستان نه مخکې مونږ د پاره یو قسم یو شی هم امپورټنٹ نه دی بټ که تاسو دا سوچو کې چې دا پالیسیانې چې کمی دي آیا دا پالیسی تاسو د پاکستان د عوام د مفاد لپاره دي ما ته تاسو وایي چې د ټرمپ سره دوستی مونږ چې دا کوزي کیږو لګي یو ډېر کمفرټیبل کیږو لګي یو جی ټرمپ ته ډېر امپریس مونږ ته د ټرمپ دوستی فائدہ کوي که نقصان کوي او ما ته اوس پورې وایي چې کومه فائدہ مونږ ته رسېدلې ده تاسو د ګلف خبره وکړله بالکل سعودي زمونږه بالکل سعودي زمونږه ډېر مونږ د پاره د وایي کنه د اسلامي د زمونږ د مذهب پوینټ اف ویو سره هم ډېر زمونږ د پاره وایي چې هغه دی او ادروایز هم زمونږ د سعودي سره ښه تعلق دی مونږ پیکټ کړی دی هغې سره خو دا چې کوم دا پیکټ مونږ کړی دی دې سره چې بھئی مونږ به دې سره ودرېږو آیا دا پیکټ کې به سبا مونږ هم دې سره ودرېږو یا مسلمان ملک باندې به یا حمله کو یا بس کو مونږ ته خو هېڅ هم نشته پته چې څه فیصله کیږي لګیا دی ایران آن د ادر سایډ زمونږ ایران سره هم ډېر ښه تعلق دی زمونږه وایي کنه چې ګوانډ کې اوسېږي 900 کیلومیټر غټ تاسو بارډر دی ایران سره تاسو نشئ افورډ کولی چې تاسو ایران سره هم تعلق خراب کړئ نو خبره دا ده په دې ټایم کې ډېره ډپلوماسي ډېره طریقه او ډېر ما په خیال کې په ځای دا چې مونږ یو بلاک او د بل بلاک حصه جوړېږو ځکه چې یو طرف ته مسلمان ملک دی بل طرف ته مسلمان ملک دی په کار دا دی چې مونږ د دې روغې طرف ته زو دا رول پلی کو چې مونږ روغې طرف ته لاړ شو بجای دا چې مونږ د بلاکس حصه جوړېږو ځکه چې یو هم د مسلمان ملک دی بل هم مسلمان ملک دی یو سره زمونږ ښه تعلق دی ایران سره زمونږ هم ښه تعلق دی ایران سره زمونږ د ګیس پایپ لاین مونږ هغې د ګیس پایپ لاین اچولی شوی دی زرداري په ټایم کې د هغې کمټمنټ شو هغې نه پس ډېر هاهو جوړ شو یو روپۍ هم فنډ ته په هغې کې وانه اچولی شو هغه پایپ لاین ستاسو ودرېدلو ما په خیال کې 2016 کې شاید د ګیس پایپ لاین والا دا پروجیکټ سټارټ شوی و نه پس هغې دپاره یو روپۍ نشوه ورکړل ولې تاسو نه غواړئ چې تاسو ملک ترقي وکړي او تاسو ته ارزان ګیس ملاویږي صرف د امریکې د یارې نه موږ دا ډیلز نه خو دې کې څلور کاله د تحریک انصاف حکومت هم مرکز کې وچلېد ګورئ خبره دا نه ده خبره دا ده چې تاسو په پاکستان تحریک انصاف خو په کووډ په ورځو کې موږ فاینانسز الریډي زموږ خراب وو حالات خراب وو چې څه طریقې باندې زموږ 2019 کې موږ 2018 کې زموږ حکومت راغلی دی او 2020 کې الریډي کووډ فل بلون په موږ باندې راغلی دی په هغه ټایم کې پاکستان تحریک انصاف چې څه طریقې باندې په کووډ پروژو کې تاسو انټرنیشنلی کتلې دی چې اپریشیټ شوی دی خو دا دی چې تاسو ته د باقي د پارټیانو زه تاسو ته نیتونه خیم لګیم چې بھئی د ډیسیژن میکینګ کې چې څوک ناست دي دے شوډ ریئلایز چې تاسو فارن پالیسی زموږ آزاد فارن پالیسی نه ده بالکل هم نه ده ځکه چې زموږ د ایران نه مونږ یریږو پایپ لاین الته پراته دي مونږ پایپ لاین مخکې دي ته نه فنډز ورکړل نه هغه وکړه تاسو نه غواړئ چې تاسو پاکستان ته د ارزان هغه راځي که سینکشنز نه یریږئ نو خبره دا ده چې چیلنجز دي بلکې ګلف د اقتصادي معاشي اثرات چې کوم دي تاسو څنګه بالکل دی تاسو ماته دا وایي چې 55 روپیز تاسو پټرول زیات کړلو ټیک ده تاسو سره په ریزرو کې په سټاک کې نو پروت زاړه چې کم پیمنٹ باندې کم پرچیز شوي یو یا کم زوړ اماونټ باندې نو پاکستان د پکار نو فیډرل حکومت ته چې هغې خلکو ته ریلیف ورکولی چې جی کم زوړ سټاک دی چې څونه پورې هغه نه ختم شوی تاسو به پرایس نه انکریز کوئ 3 ارب نه زیات هر منت چې کم دی پاکستانیانو ته به نقصان شوی دی په دې باندې چې صرف او صرف چې دا یو اسټیمیټ لګېدلی دی چې هغې کې چې دا پېټرول کم پرایس هایک شوی دی او دی سټریټ اوې هغه پرایس انکریز کړلو تاسو ماته دا ووایئ چې دا پرایس هایک IMF دی ته مونږ د IMF ته قرضې د لاندې
هغه یو ډوب یو مونږه دا پرایس کا انکریز کړلو مونږه دې لپاره صرف نه دی کړی ایم شور چې دا مونږه د آی ایم ایف د وجې نه کړی دی خو مونږه دا نه پوهیږو چې مونږه د غریب نه زور وباسو ما ته تاسو دا وایي چې ستاسو د چیف منسټر چې کومه ناسته ده دا د جهاز اخیستلو ټایم د 40 ارب که د څومره ارب والا فایروال دا د لګولو دا زمونږ د پاکستان مکروز ملک دی یو مکروز ملک چې زمونږ هر یو ماشوم چې کم لا پیدا نه دی او ایکسپیکټینګ مدر والا چې کم هغه ماشوم لا پیدا نه دی مکروز دی دا زمونږ د ملک حالات ته تاسو وګورئ چې خلکو ته 2 روپے خودکشیانې خلک کوي جی بالکل people every day are committing suicides پورا بچی ځان سره علالي لګیا دي نو زمونږ یو مکروز ملک ته پکار دی چې مونږ په دې ټایم کې جهازونه پرچیز کو په 10 ارب باندې تاسو په 11 ارب باندې د پی آی ای هغه خرڅ کړي او په 10 ارب باندې لاړ شي یو پرایویټ جهاز یو واخلي او په 20 ارب باندې بل جهاز واخلي ما ته دا وایي چې د دې ضرورت او نو خبره دا ده چې زمونږ زه بالکل پوهیږم چې مونږ آی ایم ایف ته پاپټس یو مجبور یو آی ایم ایف ته لاندې مونږ ناست یو ځکه چې آی ایم ایف چې څه ډیکټیشن کې مونږ به هغه منو دا زمونږ مجبوري ده یو قسم کې او مجبوري ده ټیک ده تاسو ګرانول غواړئ تاسو دا پته ده چې زمونږ څومره پرسنټ ټیکس پیئرز دي انکم ټیکس پیئرز په دې 25 کروڑ کې زمونږ ټیکس پے 2% دي او هغه هم میجورټي سرکاري افسران دي چې د چا تنخواګانې ډایرکټ رواني دي او ډایرکټ هغې نه انکم ټیکس کټ کیږي تاسو ته نه لګي چې دا ایگزسټینګ چې کم خلک دي د دې خلکو ملا او د غریب خلکو ملا ماتولو په زیات د ټیکس بیس پکار دي چې انکریز شي نو خبره دا ده چې زمونږ سیټینګ چې کم فیډرل حکومت دی دی سره اس قسم سو روډ میپ نشته ده دی نه دی سره روډ میپ دی چې دی معاشي د انسټیبিলিټي مینج کی د دې صرف او صرف د منډیټ چې دا راتللو او د دې خو منډیټ پبلک ریجیکټ کړي خو چلو اوس ناستې چې دعاګانې دي چې چا راوستي دي دی چې راغلی دی تاسو ماته دا وایي چې دی اوس پورې داسې کم یو داسې پالیسی او کم یو داسې کار کړی دی چې ایته یو عام غریب ته فایده رسېدلی وي یو ټیل می ون انیشیټیو یو انیشیټیو ماته د فیډرل ګورنمنټ وي که امینډمنټس راغلي دي هغه امینډمنټس دي چې کم کې نیب کې د دې باندې سوالونه بند شي که هغه 26وی ترمیم که هغه 27وی ترمیم صرف او صرف دا چې کورټ سے خپل لاندې ځان ته راوستل چې دی بس ډیکټیشن ورکوي هغه جج برازي چې کم مر د دې سره په یو پیج وي او چې نوی پیج باندې سایډ لاین کوي وای That's it. صوبې معاملات طرف ته راځو صوبایي حکومت د دې صوبې د ولس د ژوند ښه کولو لپاره څه کوي ګوري ډېر ملټیپل انیشیټیوز لګیا دي ډېر پروجیکټس لګیا دي یوت لپاره ډېر لګیا دي ماته اوس مطلب زموږ سپیشلی چې کوم زموږ ګوري ځکه چې خان صاحب یو ویژن دی د خان صاحب ویژن دی چې ټو انویسټ ان هیومن کیپټل اینڈ هیومن کیپټل وی ایجوکیشن ستاسو ټولو کې ول ایجوکیشن اینڈ هیلث دا ستاسو پرایورټیز دا هیومن کیپټل باندې ډېر سیاستدان ډېر پالیټیشن په هیومن کیپټل باندې انویسټمنټ نه مني هغه وایي چې موږ سونه پورې فیته نه کټ کړی کنه نو زموږ تسلی نه کیږي چې سړک هم نه جوړ کړي بهشکل ته دغه کلی کې د 2 کسان نه وي خو چې بس موږ فیته کټ کو چې موږ سړک جوړ کړلو نو د ایکچوال د هیومن کیپټل انویسټمنټ چې کم دی کنه هغه تاسو ته ویژوالي سره نخکاری ځکه چې ویژوالي خو تاسو سره ټانجیبل څه شی خوشته نه د بلډینګ خو نه دی چې تاسو چاته ښکارا کوي چې دا بلډینګ دی جی ما دا جوړ کړلو خو دا دی چې تاسو هیومن کیپټل خلکو تعلیم او د هیلث تاسو کتلې دی صحت کارت بنې زموږ خپل فیملی کسان چې کم دي صحت کارت بنې څومره ټریټمنټس کړي دي زما د خپل کور سټاف چې کم دي هغه انجیوګرافي انجیوپلاسټي 4.5 لاک په پرایویټ هاسپټلز کې هغه انجیوپلاسټي کړي دي خلکو ته د ایجوکیشن ته ملاویږي لګیا دي ډېر داسې پروجیکټس دي ډېر داسې ریفارمز راغلي دي په ایجوکیشن کې په هیلث کې راغلي دي نو دا خو لګیا دي تاسو صوبې ولا خپل ټیک ټاک لګیا دي خپل کار لګیا دي الحمدلله جی عائشہ بانو ډېره مننه کوو ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو اورېدې عائشہ بانو د ملک په معاملاتو باندې هم نظر ساتي او د صوبې په معاملاتو باندې هم ډونګې نظر هم ساتي او په هغې کې کافي حده پورې د هغې انوالومنټ هم دی بار به دوی ته دعوت ورکوو چې دلته راشي او د ملک په سیاسي حالاتو باندې خبرې وکړي او زمونږ او ستاسو رهنمایي وکړي اوس د پروګرام ختم دی اجازه راکړئ الله پامان